علیکم دوستانو، جھانگیر خان د رښتینو یعنې سمبل سره واده وکړو. آیا چې تاسو هم خبر شئ، موږ دا نیوز د سر تر اخره پورې وګورئ. تر اوسه پورې که چېرې زموږ دا چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. جھانگیر خان چې ټول یې پېژنئ، ډېر د پښتنو په زړونو باندې راج کوي، ځکه چې د اداکارۍ په میدان کې زیات تکړه دی. ډېر خلک ترېنه ګیله لري زموږ نوي نسل خراب کړو، ځکه چې په فلمونو کې زموږ نسل ته صرف تماشې نشې ښودلي، نور هېڅ هم نه. جھانگیر خان د ډېر عمر دی، اوس هم لا ځوان ښکاري. هغه 2 ودونه کړي دي، د دواړو نه بچي دي، د یوې نه هم 3 بچي دي او د بلې نه هم 4 بچي. جھانگیر خان نوې ښځه سایمه نومې دی، پنجابۍ ده، پښتو او د اردو فلمونو کې هم کار کوي. جھانگیر خان بچي ښه اعلی تعلیمونه لري. اوس خلک په سوشل میډیا کې خبره کوي جھانگیر خان د پښتنو فلمونو مشهور اداکار سمبل سره واده کړی دی، چې په یو تصویر کې ښکاري دواړه په کرسۍ باندې ناست دي، دواړو په غاړو کې امیلونه هم ښکاري. دوستانو دا هېڅ حقیقت نه لري. تر اوسه پورې جھانگیر خان د خپل د درېیم د واده په باره کې څه ویلي، چې هغه په هره مرکه کې دا وایي د الله جل جلاله نه ډېر شکرګزاره یم او خپل ژوند مې دواړو ښځو سره ډېر ښه روان دی. هغه تصویر کې داسې ښکاري چې دوی چېرته کې شو ته تللي دي، کې مینهوالو ورته غاړه کې امیلونه اچولي. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې په باره کې څه وایئ؟ دې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ، ضرور یې راته ولیکئ. ټوله ویډیو په لوی الله سپارم. دی په امان. که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.